د مور خیره وه چې نن الله تبارک وتعالی زه په نارینه اولاد پسې ړوند کړم ما ته نارینه اولاد نه میلاویږي اوس 3 ودونه مې وکړو خو نارینه اولاد مې نشته دا مې مور ما ته په خپل زړه کې دعا کړې وه چې الله داسې نارینه اولاد ورله مه ورکوه څه چې دی د خپل پلار سره کوي سبا به هغوی د سره کوي خو په ما باندې د هغې نه بدتر وخت تېرېږي اوس د بوډاتوبه پورې مې مزدوري وکړله او اوس پرېوتم د مزدورۍ نه یم خو چې کور ته ځمه نو 11 لورګانې مې دي او د الله قدرت ته ګوره چې د هغې 11 لورګانو پسې مې رشته هم نه راځي هغه راته هم په سر ناستې دي نو مکافات عمل د کتاب نوم دغه دا مطلب دی چې څه دې وکړم درته دغه میلاویږي وخت تېرېدو په ښځه باندې مې کینسر مرض ولګېد ځاله مې چې په مینه کومه ښځه کړې وه په هغې کینسر ولګېدو وی به هر حال الله تبارک وتعالی په هغې بیمارۍ کې ما له هغې نه 4 نونه هم راکړې او ما چې څومره جایداد هغه خرڅوه په هغې لګوه جایداد خرڅوه په هغې باندې لګوه حتی در دې پورې چې هغه بیبي مې وفات شوله د جایداد هم خلاص شوم ښځه هم وفات شوله خو نارینه اولاد مې ترې ونه شو الله دې 4 نونه راکړې بیا مې ځان له 2 واده وکړو الله تبارک وتعالی د هغې نه 3 لورګانې راکړې خو بیا مې نارینه اولاد ونه شو بیا مې بله ښځه د نارینه اولاد دپاره وکړه د هغې بلې ښځې نه الله 4 نونه راکړې ګوره 11 لوریانې مې شوې اولنۍ نه 4 شوې د 2 نه 3 شوې د بلې نه څو شوې 4 شوې 11 لورګانې الله راکړه خو الله تبارک وتعالی زوی رانه کړو وی هغه چې دي هغه 2مه ښځه مې وفات شوله وی نن زه دې وخت ته راورسېدم بوډاتوب حالت ته او زه پرېوتمه د جایداد نه خلاص شومه د ګټې وټې هم نه طاقت نه لرمه خو دومره زما سره څوک نشته دی زما سره اوس دا فکر دی که زه کور ته لاړ شم زه به خورم څه زما نارینه اولاد نشته ورونو رانه لاس اخیستی هر چا رانه لاس اخیستی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي 3 څیزونه داسې دي چې دا انسان ته د اور د جهنم نه خلاصې ورکوي یو پاغي کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی فالعدل فی الغضب والرضا عدل کول انصاف کول په وخت د غصه کې او په وخت د رضا د راحت کې کو غصه وي هم د عدل لمن د انصاف لمن نفریدي او کو رضا وي نو هم انصاف کوي انصاف نفریدي عدل دا ډیر لوی سیز دی د ظلم نه ځان ساتل په بني اسرائیلو کې یو قاضي و هغه به فیصلې کولې او ډیر نیک سړی و خو چې کله مړ کېده نو ده یو وصیت وکړو یاره زه خو مړ کېږم ما د خلکو په منځ کې ډېرې فیصلې کړي دي کېدای شي په دې فیصلو کې زه خطا شوی یم خو زه د الله تبارک وتعالی نه سوال کوم چې الله پس زما د مرګ د خلکو ته وښیه چې په کومه فیصله کې ما ظلم کړی دی انصاف مې نه دی کړی د خلکو ته پس زما د مرګ وښیه نو خلکو ته وی چې کله زه مړ شم نو زما دا جثه به پرېږدوئ دې ته به ګورئ کو چېرته په ژوندانه باندې ما ظلم کړی ضرور به الله تاسو ته ښیي ځکه ما د الله نه سوال کړی دی چې الله پس د مرګه دوی ته وښیه نو چې کله دا قاضي مړ شو دا جثه یې داسې پرته وه خلکو ورته کتل څه ټایم تېر شو نو دا یو غوږ یې غایب شو ختم شو غوښه مخه ترې لاړه چې لاړه خلک حیران شو یاره د قاضي صاحب غوږ څه شو اخو ترې لاړ ختم شو نو الله تبارک وتعالی دله پس د مرګه د خبرو هغه طاقت ورکړو نو دې قاضي خبره شروع کړه وی زما دا غوږ الله تبارک وتعالی ځکه غایب کو ختم کو چې یو ځل ما له 2 فیصله کوونکي راغلي وو نو ما د هغې یو تن خبره واورېدله
خو چې دې بل تن راته خبره کوله نو ما له هغه داسې خبره وکړه چې ما له پرې غوسه راله نو ما د هغه خبره ختمه کړه چې ته چپ شه او خپله فیصله مې واوروله د هغه خبرې ته مې غوږ کېنښودو د هغه په خبره ما له غوسه را نو ما د هغه خبره پوره وانه اورېده هغه ته مې ته چپ شه او ډایرکټ مې خپله فیصله وکړه الله تبارک وتعالی راته وفرمایل چې ای قاضي صاحبو تا فیصله کړې وه په غضب کې دې کړې وه په غوسه کې دې کړې وه د یو تن خبره دې اورېدلې وه د بل تن خبره دې نه اورېدلې ځکه مې له دا یو غوږ ختم دا د دې غوږ سزا ده نو انصاف پکې ظلم نه بزان ساتي کو رضا وي او کو غصه وي خو د انصاف لمن با نه پرېږدي د اردو یو کتاب دی د هغې نوم دی مکافات عمل په هغې کې هغې مصنف رحمه الله د یو امیر صاحب واقع را نقل کړې ده او هغه واقع په دې ده چې یاره زما نه ظلم شوی او د الله تبارک وتعالی ما له د هغې سزا په دنیا کې راکړه په دنیا کې د هغې سزا راکړه هغه امیر صاحب هغه واقع بیانوي وایي زه په ملیشیا کې وم او زمونږ سره یو انډیوال پاتې کېدو خو دا انډیوال به هر ټایم غوسه او خفه به هر ټایم به دی خفه غمجن به موږ به چې شابي جمعې راتلو نو دلته موږ شابي جمعې له لاړ شوي چې نه ځم در سره نه به تو موږ به ورته ګشت له وځو نو د به ګشت له نه وځم موږ په ده باندې حیران او ډېر کوشش پې کوو خو دی نه برابرېدو څه ورځې داسې وشوې چې دی بلکل کوټه کې پروت او نه راوتو ما د ملګرو نه تپوس وکړو چې هغه پلان کې هغې وي چې هغه چاچا خو په کوټه کې پروت دی ډوبار ته روزي نه ما چې زه ځم خبره اتر ورسره کوم چې څه مسله ده ورته زه ورغلم وي دغه چاچا چې دی ما ته په ژړا شو ما ورته وایي چې خیر دی ولې کور کې څه مسله ده وایي چې کور کې څه مسله نشته دی دا تا به زما نه بار تپوس کو چې ته هر ټایم غمجن خپه نو ما ته خپل تیر یو عمل رايدېده د هغې د وجې نه به زه په خپه وم ما ورته څه مسله وه ما ته وي چې زمونږ د پلار ډېر زیات جایداد و ډېر مالدار سړی و او زما ځواني و او مال ډېر او جایداد ډېر او زه ډېر په نشه کې وم ما ځان له په مینه باندې واده م وکړو مور او پلار مې مجبور وکړه ښځه یې راته وکړله چې ښځه یې راته وکړله بیا مې مور او پلار ولګېدل موږ ټول وروڼه یې جدا کړو وروڼو له یې خپله حصه ورکړه خویندو له یې خپله حصه ورکړه هر یو تن ته خپله حصه ورکړه چې ټولو ته خپله حصه میلاو شوله زه مې په دې پلار پسې څه ورځې پس رالم چې یاره دا تا چې کومه حصه ځان ته پرېښې دا ماله راکړه پلار مې راته وایي چې تا ته خو ستا حصه میلاو شوې ده او ما چې دا کومه حصه ځان ته پرېښې دا خو ما دې دپاره پرېښې چې په ژوندانه کې په خپله ګزاره کوم او که مړ شوم نو ما وصیت کړی چې دا به یا مدرسې ته یا جومات ته دا ځای ورکوي دا کومه ځمکه چې ما ځان له پرېښې ده په ژوندانه باندې به زه ځان له خپله خرچه کوم او که مړ شوم نو پس د مرګه به یا مدرسې ته ورکوي یا جومات ته ورکوي او تا د خپلې حصه ډېره زیاته میلاو شوې ته نوره څه غواړې دا حصه یې چې راته وکړه ما په پلار باندې ګزار وکړو او ګزار مې پې وکړو داسې سخت ګزار مې پې وکړو چې د هغه د پوزې نه وینه روانه شوه دا پوزه یې زما په دې سوک ولګېدله او راتاو شو چې راتاو شو په دې کې مې مور راله وروڼه راله خلاص یې کړو مور مې راته وایي چې څه مسله ده ما ورته وایي چې لکه دې په ځمکو باندې څه کوي بوډا شوی دی نو دا خپله ځمکه دې ماله راکړي که نه مور چې مې د پلار حالت ته وکتل نو هغې نور څه ونه ویلو وایي چې الله مونږ له خو دې بچی راکړی دی نو دا حالت دی زمونږ الله دله نارینه اولاد ورمکه نارینه اولاد ولم ورمکه ځکه که دله دې نارینه اولاد ورکړو نو سبا به د ده سره دا کار کوي ده خو د خپل پلار سره داسې وکړو خو الله زمونږ بچی دی مونږ پې خفه کېږو ته ولې داسې اولاد مه ورکوو چې سبا دی د هغه د لاسه په عذاب کېږي ګوره مور او پلار خو هر څومره خو بیا هم خیري په خوله باندې نه راځي او خیر مور او پلار هماغه چې بچو ته خیري نه کوي نو هغې په دولت ترس کو چې ده خو په خپل پلار باندې ګزار وکړو خو که سبا د ده بچو ضرور به په ده باندې څه کوي ګزار کوي مکافات عمل دی که نه سبا به د ده سره دا کار کوي نو دا مور د خولې نه مې دا الفاظ ووتو چې الله
نارینه اولاد ورله مه ورکوه چې سبا ته دې په تنګ نه بیا. په هر حال خویندې راټولې شوې، وی خویندې وایي چې یاره زمونږ دا عیسه واله خو پلار ته څه مه وایه، پلار ته څه مه وایه. وایي د خویندو هغه عیسه مې واغستله، هغه مې واغسته. په هر حال نشه تماشه کې ومه وخت تېرېدو، په ښځه باندې مې کینسر مرض ولګېد. ځان مې چې په مینه کومه ښځه کړې وه په هغې کینسر ولګېد. وی په هر حال الله تبارک وتعالی په هغې بیمارۍ کې ما له هغې نه 4 نومه هم راکړې او ما چې څومره جایداد هغه خرڅوه په هغې لګوه، جایداد خرڅوه په هغې باندې لګوه، حتی در دې پورې چې هغه بیبي مې وفات شوله، د جایداد هم خلاص شومه، ښځه هم وفات شوله. خو نارینه اولاد مې ترې ونه شو، الله ته 4 نومونه راکړې. بیا مې ځان له دویم واده وکړو، الله تبارک وتعالی د هغې نه 3 لورګانې راکړې، خو بیا مې نارینه اولاد ونه شو. بیا مې بله ښځه د نارینه اولاد دپاره وکړه، د هغې بلې ښځې نه الله 4 نومونه راکړې. ګوره 11 لوریانې مې شوې، اولنۍ نه 4 شوې، د دویمې نه 3 شوې، د بلې نه څو شوې 4 شوې. 11 لورګانې الله راکړه، خو الله تبارک وتعالی زوی رانه کړو. وی هغه چې دی هغه دویمه ښځه مې وفات شوله. وی نن زه دې وخت ته راورسېدم بوډاتوب حالت ته او زه پرېوتمه، د جایداد نه خلاص شومه، د ګټې وټې هم نه طاقت نه لرمه، خو دومره زما سره څوک نشته دی. زما سره اوس دا فکر دی که زه کور ته لاړ شم زه به خورم څه. زما نارینه اولاد نشته، ورونو رانه لاس اخیستی، هر چا رانه لاس اخیستی، خو هغه د مور خیره وه چې نن الله تبارک وتعالی زه په نارینه اولاد پسې ړوند کړم. ما ته نارینه اولاد نه میلاویږي. اوس 3 ودونه مې وکړه خو نارینه اولاد مې نشته. دا مې مور ما ته په خپل زړه کې دعا کړې وه چې الله داسې نارینه اولاد ورله مه ورکوه څه چې دی د خپل پلار سره کوي سبا به هغوی د سره کوي، خو په ما باندې د هغې نه بدتر وخت تېرېږي. اوس د بوډاتوبه پورې مې مزدوري وکړله او اوس پرېوتم د مزدورۍ نه یمه، خو چې کور ته ځمه نو 11 لورګانې مې دي او د الله قدرت ته ګوره چې د هغې 11 لورګانو پسې مې رشته هم نه راسي، هغه راته هم په سر ناستې دي. نو مکافات عمل د کتاب نوم د هغه دا مطلب دی چې څه دې وکړم درته دغه میلاویږي، دغه به درته میلاویږي. نو ظلم به نه کوې، په مور به هم ظلم نه کوې، په پلار به هم ظلم نه کوې، په عامو خلکو به هم ظلم نه کوې. چې ظلم دې وکړو ګوره د دې بدله برته په دنیا کې میلاویږي. تاسو د خپل کلي تاسو به پکې پېژنئ چې ته لوی لوی ظالمان مخکې تېر شوي وي، په هر کلي کې داسې نوابان او خانان او ظالمان تېر شوي دي. چا چې ظلمونه کړي دي وګورئ اوس په اولاد در په دیکې باندې ګرځي، الله یې نوم ختم کړی دی، هغه اجره، هغه کوټه، هغه کور، هغه جایداد هر څه ختم شوي دي. وګورئ ظالمانو انجام ته. نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فالعدل فی الغضب والرضا، انصاف کول. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والقسط فی الفقر والغنا، میان روی کول. میان روی کول په غریبۍ او په مالدارۍ کې، میان روی کول هر کار کې، میان روی کول هر کار کې. یو شی چې په 1000 روپۍ میلاویږي او بل په 1500 میلاویږي نو ته په منځ کې واخله، مه ډېر اوچت اخله او چې طاقت ته کېږي مه ډېر کمزوری اخله. میان روی کول کو هغه په کپړو کې ده، کو هغه په پیزار کې ده، هغه په خوراک کې ده. دا نه چې روزانه کور ته چرګان او ګډان راغستي او داسې هم نه چې روزانه دې دال راغستی، درمیانه خرچه چلوه چې څومره ستا طاقت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شریعت کې بالکل د میان روی حکم دی. حدیث مبارک کې راځي، ترمذی شریف حدیث مبارک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تهجد په ټیم کې بار تر ووتو، د صحابه کرامو د کور په خوا تېرېدو، چې د ابوبکر د کور په خوا تېرېدو رضی الله تعالی عنه، هغه په تهجد باندې ولاړ دی خو تلاوت کوي، خو ډېر په کلاره لګیا دی. بیا د عمر رضی الله تعالی د کور په خوا تېرېدو، عمر رضی الله تلاوت کوي په تهجد کې په چغه لګیا دی، په چغه لګیا دی. نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر مونځ وکړو نو ابوبکر رضی الله تعالی عمر رضی الله دواړه راغوښتل، وی راشئ. وی ابوبکره سر ستا د کور په خوا را روان وو، په تهجد کې د قرآن وي خو ډېر په کلاره دی. وی دا ولې؟ د الله پاک پیغمبره ما چې چاته اورو هغه اورېدو، ما چې چاته اورو
زه د الله سره لګیوم الله په قراره م اورېدنه چې ورته ضرورت نه نو ځکه په کلاره لګیوم. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل عمره په تهجد کې تلاوت کو خو ډېر په چغې لګیاوې دا ولې د الله پاک پیغمبر شیطان مزغلو ځکه تیز لګیوم چې شیطان مزغلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ابوبکر आवाज لږ اوچت کا د دې لږ تیز تلاوت کوا عمر आवाज لږ کته کا لږ په کلاره تلاوت کوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر شي کې څه کوله میان روي کول. نو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والقسط فی الفقر والغنا ففقر په مالدارۍ کې درمیانه ځان ساتل درمیانه خرچه کول هر شي کې درمیانه چلیدل. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وخشیت الله فی السر والعلانیه د الله تبارک وتعالی نه یرا په پټ او په ښکاره د الله نه یرا په پټ او په ښکاره. ګوره د حدیث مبارک کې سر پټواله الله مخکې کړی نبی علیہ السلام مخکې کړی دی په ښکاره والی باندې. وجه دا ده چې ډېر خلک په ښکاره باندې ګناه نه کوي خو په پټه باندې ګناه کوي په پټه باندې ګناه کوي. نو نبی علیہ السلام فرمایي د الله نه یرا په پټه هم او په ښکاره هم د الله نه یرا کول دې ته ویلی شي تقوا خشیت الهي. د الله نه یرا هیڅوک نشته هیڅوک دی نه خو الله تبارک وتعالی دی نه کنه الله دی اینه. بنی اسرائیل کې یو تنو نو د زنانه سره مینه وه ډېر زیات پې مینه نو ده به بار د بدکارۍ مطالبه کوله خو هغې به انکار کوه. بیا هغه زنانه خاوند وفات شو کونډه شوله. نو چې کونډه شوه سخته پرې راله د بچو لوږه ترې نه برداشت کېده نو په ده پسې راله یاره ماله لږه بچو له خرچه راکړه پیسې راکړه. نو ده ورته وایي چې څومره پیسې ته غواړې هغه به درله درکړم خو زما هغه مطالبه به پوره کړي که نه د بدکارۍ. هغه غریبه مجبوره وه هغې ورته وایي بلکل پوره به یې کړمه خو دی په باغ کې وویل لومبې دا دروازې بندې کړه ټولې چې څوک وویني نه نو چې څوک وویني نه. نو دا سړی خوشحاله شو زر شروع شو اره دروازه د باغ بند کړه. نو چې دې ښځې خواله راغی او د بدکارۍ اراده وکړه هغې ورته یې مونږ ییني که نه تا دروازې نه دي بندې کړي. هغې ورته یې مونږ څوک ییني د باغ ټولې دروازې مې بندې کړې په باغ کې دننه څوک شته هم نه نو څوک مونږ ویني وي نه که نه مونږ لیده شو. هغه ورته ویې نه ښکارو وی ښکارو یوه دروازه کولاو ده وی کومه وه وی بره د اسمان دروازه کولاو ده که نه د اسمان دروازه کولاو ده مونږ د برې نه ښکارو اول دا دروازه بنده که بیا چې د څه غواړې هغه وکړه. او د سړي سر خلاص شو دماغ یې کار وکړو چې یاره مونږ به د خلکو نه ځان پټ کړو د الله نه به چېرته پټېږو هغه پاسېد او توبه ویسته وی د نن نه بعد زما توبه ده او بچو له مې چې کومې پیسې درکړي دا تا ته هسې پاتې دي د الله نه یره خشیت الهي په پټه هم او په ښکاره باندې هم دا کمال دی کمال. الله دې زموږ په زړونو کې داسې یره پیدا کړي چې د الله نه په ښکاره هم یېرېږو د خلکو په مخ کې او په پټه باندې د الله نه څه وکړو یره وکړو الله. او بیا نو دا درې اعمال داسې دي چې حدیث مبارک کې منجیات ویلې شوي دي د اور د جهنم نه خلاصې ورکوونکي اعمال کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی انصاف کول په وخت د غوسه کې. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي میان روي کول په مالدارۍ او په غریبۍ کې. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د الله نه یره په پټه او په ښکاره باندې. دا درې اعمال داسې دي چې دا انسان د اور د جهنم نه څه کوي خلاصوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واما المهلکات هغه درې ګناهونه داسې دي چې انسان اور د جهنم ته غورځوي انسان هلاکوي انسان اور د جهنم ته غورځوي. کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فهوا متبع د خواهشاتو تابعداري کول چې زړه دې څه غواړي هغه کوي دا نه ګوري چې آیا په شریعت کې د دې کار د کولو
نه منع شته او که منع نشته. د خواهشاتو تابعداري کول چې د خواهش درته څه وویل هغه کوي، حلال او حرام یې نه ګوري. دا داسې ګناه دی چې انسان اور د جهنم ته ورځي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والشح مطواع، بخل او حرص دا داسې ګناه دی چې انسان هلاکوي، بخل او حرص. حدیث مبارک کې راځي وایي دا شیطان په بخیل سړي باندې ډېر کوشش نه کوي. شیطان په بخیل سړي ډېر کوشش نه کوي، وایي مړه دله دا بخل پوره دی، دا بخل یې هسې ور د جهنم ته ولي، ماله پې دومره کوشش ته ضرورت نشته. نو بخل بخیل سړی چې دی دا د الله نم لري دی، دا د خلکو نم لري دی، او دا د جنت نم لري دی. د جنت نم لري، د الله نم لري، او د خلکو بخیل سړی څه خوښ شي نو د خلکو نم څه شی دی لري دی. او حرص د ګناهونو جرړه چې ده هغه حرص دی. حرص چې دې راواغست که نه نو بس بیا د حلال او حرامه نه ګوري. حریص سړی دی ډېر ګناه کوي، دی بیا حلال نه ګوري، حرام نه ګوري، خو دی مال جمع کوي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په اخره زمانه کې به خلق مال جمع کوي، دې ته به نه ګوري چې دا حلاله ده او که حرامه ده، صرف مقصد به مال جمع کول. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و اعجاب المرء بنفسه، انسان په خپل ځان باندې تکبر کول. و اعجاب المرء بنفسه، خپل رای اوچت ګڼل، خودپسندي کول، تکبر کول، ځان اوچت ګڼل، بل ته کمزوري کتل، دا داسې ګناه ده چې انسان اور د جهنم ته ورځي. نو څو خبرې مې درته وکړې؟ شپږ. دا درې پکې کول پکار دي او د دریو نه ځان ساتل پکار دي. درې کم یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي عدل کول، کو غصه وي او کو غصه نه، کو غصه او کو غصه نه، خو انصاف کول دا پکار دی. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي میان روي کول، کو غریبي ده او کو مالداري ده، مستی به نه کوي، میان روي به کوي. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د الله نه یره، کو ښکاره وي او کو پټه وي، کو یوازې هم د الله نه یره کوه او کو د خلکو په مخ کې هم د الله نه څه شی یره. نو دا درې اعمال پکار دي. دا درې اعمال دي چې انسان اور د جهنم نه خلاصوي. منجیات ورته حدیث مبارک ته ویل شوي دي. او درې ګناهونه داسې دي چې انسان اور د جهنم ته غورځوي. نو د دې درې ګناهونو نه ځان ساتل پکار دي. کم یو د خواهش تابعداري کول، یعنی زړه چې د څه غواړي هغه کوي، دې ته نه ګوري چې دا حلاله ده او که حرامه ده. د خواهش د تابعدارۍ نه ځان ساتل پکار دي. د حلال او د حرامو تمیز پکار دی. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بخل او حرص، دا داسې ګناه دی چې انسان اور د جهنم ته غورځوي. بخل به نه کوي، د خپل وس مناسب به خرچه کوي، په غریبانانو باندې، په یتیمانو باندې، په مسکینانو باندې، په خپل کور والو باندې د خپل وس مناسب څه به کوي؟ خرچه به کوي، بخل به نه کوي. او حرص، د حرص نه به ځان ساتي. څه چې الله درکړي په دې باندې صبر کوه، او بل چاله چې الله څه ورکړي دي په هغې باندې خوشحاله اوسه. وایي دا زما د رب د تقدیر فیصلې دي. بل چې الله څه ورکړي دي دا م الله ورکړي، مال چې څه راکړي دا مال الله راکړي دي. حرص به نه کوي. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و اعجاب المرء بنفسه، تکبر کول، خپل رای د هر چا د رای نه اوچت ساتل، ځان د هر چا نه اوچت ساتل، د هر خپل خبره ته بس صحیح ویل او د بل هغې ته څه ویلو؟ غلطه ویل. دا داسې درې ګناهونه دي چې دا انسان اور د جهنم ته څه کوي؟ غورځوي. نو د دې درېو ګناهونو نه دي الله تبارک وتعالی موږ ته حفاظت را نصیب کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ثلاث کفارات، درې اعمال داسې دي چې دا د انسان د تیر شوو ګناهونو د پاره کفاره ګرځي. په هغې کې اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د تکلیف باوجود کامل وضو کول، کامل اودس کول، دا د انسان د تیر شوو ګناهونو د پاره څه ګرځي؟ کفاره ګرځي. د تکلیف باوجود څه مطلب دی؟ اوس شپې یخې شوي دي که نه، نو یخ دی
او ته په یخو اوبو باندې اودس کوي، دا ګران کار دی. نو د تکلیف باوجود اودس کول، یا ګرمي ده، سخته ګرمي ده او اوبه یخې نه میلاویږي، اوبه هم ګرمي دي او ته په هغې ګرمو اوبو څه کوي؟ اودس کوي په ګرمۍ کې. یا دا رنګې بیمارې تکلیف ته درته خو د هغې باوجود ته څه کوي؟ اودس کوي. د ګرمې بسترې درته پاسېدل ګران دي خو د هغې باوجود ته ګرمې بسترې نه ته پاسې یخ واشروم ته لاړ شي او پلته په یخ اوبو باندې څه وکړي؟ اودس وکړي. د تکلیف باوجود یا اوبه نه میلاویږي او په بیه اوبه والي او په هغې باندې څه وکړي؟ اودس وکړي. دا د تکلیف باوجود اودس کول دي. خو کامل اودس کول، کامل وضو کول. کامل وضو څه شی دی؟ فقهاو د هغې تشریح دا کړې ده چې هر اندام 3 پیرې انځل، هر اندام 3 پیرې انځل دا کامل وضو ده. او کم حدونه چې دي د هغې نه لږ زیات انځل، کم حدونه چې کم دي د هغې نه لږ زیات انځل. لکه دا لاس چې ته انځې سره د سنګلو به انځې که نه، نو خیر دی دا لاس د سنګلو نه هم لږ پورته وینځه. مخ د خپلو حدودو پورې انځل، نو دا د دې نه لږ زیات وینځه چې چېرته یو ویښته پکې وچ پاتې نه شي. دا کامل اودس کول دي. یعنی په کومه طریقه چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه وضو کول نقل شوي دي، په هغې طریقه باندې وضو کول دا څه شی دی؟ کامل وضو کول دي. پاکی حاصلول، د پلیتۍ نه ځان ساتل. په دې سره الله تبارک وتعالی د انسان تیر شوي ګناهونه څه کوي؟ معاف کوي. پاکی حاصلول، د پلیتۍ نه ځان ساتل. نن سبا مسله دا ده چې کو خیال خو کړی ډېر خلک هغه لوټه خو ختمه شوې ده. مخکې به خلکو لومبې استنجا په لوټه باندې وکړله او بیا به یې اوبه استعمال کړي. یا نن سبا لومبې ټیشو پیپر استعمال کړي، وروسته څه استعمال کړي؟ اوبه استعمال کړي. نه هغه شی ختم شوی. نن سبا خلک ډایرکټ استنجا په څه شي باندې کوي؟ سمدستي واړه بول وکړي او ځان په اوبو باندې وینځي او راپاسي. دا پرته ورته هم نه لګي چې یاره زما د واړه بول وروسته ساسي یا که اوبه ساسي. دته دا پته خو نه لګي، د تسلي نه حاصله کړي، سمدستي راپاسي. نو ډېر کاره ته واړه بول د ده په کپړو باندې ولګي، په اندام باندې ولګي. او دا واړه بول چې ده نو دا غټه پلیتي ده، دا غټه پلیتي ده. د دې کو چېرته د درهم د مقدار نه زیات، او درهم مقدار د ورغوي دا منځ چې څومره دی دا د درهم مقدار دی، دا ډبله روپۍ چې څومره یي. د دې نه کو د دې پلیتي زیاته ونه په دې کې مونځ نه کېږي. ٹھیک شو که نه؟ نو دی واړه بول وکړي، ځان په اوبو وینځي او سمدستي راپاسي. هغه واړه اوبو یې په بدن هم بهیږي او په کپړو هم بهیږي. نو نه یې مونځ کېږي او نه یې اودس کېږي. ٹھیک شو؟ نو لومبې ښه تسلي حاصلول، لومبې تسلي حاصله که چې واړه بول زما ودرېدل، د هغې نه پس ځان په اوبو باندې وینځه. او ګورې دا ډېره سخته ګناه ده د وړو بولو نه ځان نه ساتلو. عام طور پر عذاب قبر ګورې د دې د وجې نه وي، د وړو بولو نه ځان نه ساتل د دې وجې نه ګورې عذاب قبر وي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام داسې یو مقبرې طرف ته ووتلو، یو 2 قبرونو واله و. هلته کې نبی علیه الصلاة والسلام چې په کومه خچره باندې سور و هغه وترېدله. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دې 2 قبرونو واله ته عذاب میلاویږي، دې ته په دې قبر کې څه میلاویږي؟ عذاب میلاویږي. او نبی علیه السلام وفرمایل داسې د داسې ګران غټ ګناه د وجې نه نه میلاویږي چې دوی ته ځان د هغې نه بچ کول ګران و. څه دومره ګران کار نه و چې دوی ته د هغې نه ځان بچ کول څه و؟ ګران و. نو د یو قبر والا ته وي دا عذاب په دې میلاویږي چې ده به ځان د وړو بولو نه ساتي. واړه بیل به یې وکړلو، دا پروا به یې نه وه، کو په کپړو باندې څڅېدل او کو په بدن یې څڅېدل، د هغې نه ځان نه بچ کو، د هغې وجې نه ورته په قبر کې څه میلاویږي؟ عذاب میلاویږي. او دا دویم کس دی، دویم قبر والا وي ده ته دا عذاب ځکه میلاویږي چې ده به چوغلي کوله، د 2 تنو په منځ کې جنګېرل، لمسې کول چې ورته مونږ وایو، 2 تنه جنګول. نو ده به دا کار کوو. نو دا دومره څه ګران ګناهونه نه و چې ده ته ځان نشو بچ کولی. ځان بچ کول ته اسان خو دوی ته ځان نه بچ کړي، د دې وجې نه اوس دوی ته په دې باندې څه میلاویږي؟ عذاب میلاویږي.
نو بهر حال چې استنجا دې وکړه اول تسلی حاصله کا چې آیا واړه بول ختم شوي که نه دي ختم شوي چې تسلی دې زړه ته راغله چې او واړه بول ختم شوي د هغې نه پس بیا اوبه استعمال نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو وی د تکلیف باوجود کامل او دس کول دا انسان د تیر شو ګناهونو د پاره کفاره ګرځي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه ختموي د هغې دپاره کفاره ګرځي مثال په طور ته اوس د جمعې منځ وکړو او لاړې خپل دکان لا یا کور ته یا پټي ته ووتې خو په زړه کې دې دا تلوسه ده چې د مازدیګر بانک چې کله ووایي انشاءالله منځ به کومه دا د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول دي دا نه چې ته په جومات کې کښېنه او بل منځ ته انتظار کوه خپل کار روزګار کې لګیایي خو دا دې په زړه کې دي چې کله اذان وشي انشاءالله د منځ تیاري به کومه دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه څه کوي ختموي مسلمان هغه دی چې د زړه به د جماعت سره تړلی شوی د مسجد سره تړلی شوی لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې به ډېره سخته وي هر سړی به د نفسي چغې وي څوک به په خولو کې د خپو پورې د پوندو پورې څوک د زنګونارو پورې څوک د نامه پورې څوک د مرۍ پورې په خولو کې ډوب وي په میدان محشر کې خو څه خلک به داسې وي چې هغه به د میدان محشر د تکلیفونو نه خبر هم نه وي هغه به د الله د عرش ته لاندې د الله په دسترخوان باندې د الله میلمانه وته نه داسې چې هغه به د الله تبارک وتعالی صحیح میلمانه وي د الله په عرش باندې د میدان محشر د سختونه با خبر نه یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه انسان چې د هغه زړه د مسجد پورې تړلی شوی و هغه انسان چې د هغه زړه په مسجد پورې تړلی شوی و هر ټایم جماعت سره مینه وه محبت و د دې وجې نه علما لیکي وایي ګوره د دریو څیزونو مینه چې د چا په زړه کې راغله دی د شکر وباسي درې څیزونه داسې دي د دې مینه چې د چا په زړه کې وه دی د الله شکر ادا کوي کم یو د مسجد مینه او دویم د قرآن مینه او دریم د نبی علیه الصلاۃ والسلام مینه دا درې څیزونه چې د دې مینه چې د چا په زړه کې وه دی د الله شکر ادا کوي ځکه د دې درې وړو څیزونو نسبت د چا سره دی د الله سره دی مسجد جماعت د الله کور دی قرآن د الله کتاب دی او نبی علیه السلام د الله رسول دی دا درې څیزونه دا دي چې د دې نسبت د الله سره دی نو چې کله ستا د دې دریو څیزونو مینه په زړه کې وه نو ستا مینه د چا سره ده د الله سره ده نو دې وجې نه دغه انسان دې څه وباسي شکر دې وباسي نو د مسجد سره په زړه کې مینه ساتل پکار دي مینه ساتل مسلمان او مومن دی به د مسجد نه بار داسې وي لکه مۍ چې د اوبو نه بار وي مومن به د مسجد نه بار داسې خپوي داسې تړپاویږي به لکه مۍ چې بار د اوبو نه خپوي تړپاویږي او منافق سړی به په جومات کې داسې وي لکه مرغۍ چې په پنجره کې وي داسې به تنګه وي دا په دې انتظار وي لکه څه ټایم دا دروازه کولاو شوه پر مې کړو چې والوتې دقې شانتې منافق سړی به په مسجد کې تنګېږي یاره دې مولي صاحب خو ډېر ناوخته کړو چې دا مونځ وشو چې په دې دروازه ور خوشې کېدی وتلې دا ګوره د منافق علامت دی الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي مونږ د جمعې 2 رکعته مونځ وکړو که نه هغه کې په مخه ټیمپیس ته به ګورو بار به ګړۍ ته ګورو چې څه چل دی او چې فرض وشي په دروازه باندې داسې یو غوبل جوړ شي بس دغه 2 رکعته مونځ دی سنت نشته دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی د کم انسان چې فرض اعمال فرض منځونه کم شي الله تبارک وتعالی به فرمایي دا نفل ولا په څه باندې بدل کوي په فرضو بدل کوي دا خو نفل نه دي دا خو سنت دي ګورئ سنت دي نو یاد وساتئ کم انسان چې مستقل سنت پرېږدي دا انسان فاسق دی داسې یو پکې ډېر کسانی چې زما په خیال چې په کال 2 کې به هغوی د جمعې سنت نه وي د جمعې سنت به
نه کړي ځکه چې دلته کې جمع ودرې کې د منځله راشي نو هغه لومبې سنت هم ونه کړي اصل رکعت هغه هم ونه کړي او چې کله وروسته چې کوم دی نه خو پکې اورو دی سنت حسابوي نه چې دا هم سنت دی نو بس هغه رواج وشي بارو ته ځان بد ښکاري چې خلک وایي د جمعې ورځ ده او دا ناول یې بار ګرځي یو زر زر رامنډې کړي جومات ته په دې نه دی چې زه د عبادت کوم دی په عبادت له راتله خو دا سنت به هم کولو خو بارو تر لمانځه په دې ټایم کې ځان بد ښکاري نو ځکه جومات ته راسي ځکه چې نن سبا خو مسلماني جمعې له راغلې ده که نه نو چې د جمعې مونځ نه کوي نو یاره دا سړی ډېر ګناهګار دی په نور نه کوي خیر دی به ښه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی مسلمان هغه دی چې ده به د مسجد سره سوي مینه وي الله تبارک وتعالی په قرآن کې د مسلمانانو صفات بیان کړي دي یو صفت یې پکې دا بیان کړی دی چې مؤمنان هغه دي چې دوی به د جماعت سره مینه ساتي محبت ساتي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر د جماعتونو تعمیر کو بیا ظاهری دی او کو روحانی دی هغه به د مسجد تعمیر کوي آباد بساتی مسجدو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو وی دریم دا دی چې د جماعت د مانځه دپاره پیدل مسجد ته راتلل د جماعت دپاره مسجد ته پیدل راتلل دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه ختموي ځکه چې په کومه لاره باندې ته مسجد ته راځې که نه په کومه لاره باندې راځې دا لاره به په قیامت په ورځ باندې ستا دپاره ګواهي کوي دا لاره به د قیامت په ورځ ستا دپاره ګواهي کوي چې الله دا انسان په ما باندې تللی دی مسجد ته سلف خو مسجد پرېږده د هغې لارې به یې ډېر خیال ساتو د هغې لارې به یې ډېر زیات خیال ساتو نو چې کوم مسجد ته ته ځې په دغې لاره باندې دا په زړه کې ووایه چې دا لاره به زما دپاره ګواهي کوي په کور کې د اودس وکړو ته مسجد ته را روان شي حدیث مبارک کې راځي د انسان یو ګناه کمیږي یوه درجه اوچتیږي یو ګناه کمیږي یوه درجه اوچتیږي نو کور اودس کوه مسجد ته راځه الله د ګناهونه کمی درجې دې اوچتوي نو دا درې اعمال داسې دي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دا د انسان د تیر شوو ګناهونو دپاره څه ده کفاره ده ثلاث کفارات دا درې اعمال د تیر شوو ګناهونو دپاره څه ده کفاره ده کم یو کامل اودس کول د تکلیف باوجود دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د جماعت د مانځه دپاره مسجد ته پیدل راتلل او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وثلاث درجات درې اعمال داسې دي چې دا د انسان درجه اوچتوي درې اعمال داسې دي چې د انسان څه اوچتوي درجه اوچتوي یو په هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لوږو ته ډوډۍ ورکول الله تبارک وتعالی ته په عملونو کې خوښ عمل څه شی دی لوږو خلکو ته ډوډۍ ورکولو لکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به د قیامت په ورځ یو انسان راوغواړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده زه وږی وم ما ستا نه ډوډۍ غوښتې وه نو تا ما له ډوډۍ نه وه راکړې زه وږی وم ما ستا نه اوبه غوښتې وې نو ګوره تا ما له اوبه نه وې راکړي او ای بنده ګوره زه بیمار شوی وم ناجوړه شوی وم نو تا زما پوښتنه نه وه کړې دا بنده به ورته ووایي الله ته هم ډوډۍ غواړې ته خو د ډوډۍ خوړلو نه پاکې الله ته مو بس کي ته خو د اوبو څښلو نه پاکې الله په تا هم بیماري راځي چې زه تپوس نه درغلی الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده زما یو وږی بنده تا له درغلی ستا نه ډوډۍ غوښتله نو تا ورله ډوډۍ ورنه کړه دغې وږي بنده له خو تا ډوډۍ ورکړی د ده سره زه موجود وم تا له یو تږی درغلی ستا نه اوبه غوښتې وي خو تا دغې تږي بنده له اوبه ورکړی نو دغې بنده سره زه موجود وم زه به دې ممکن وم او زما یو بنده بیمار و ناجوړه و او ګوره ته د هغه پوښتنې نه وي ورغلی خو ته د هغه پوښتنې له او تپوس له ورغلی وي نو د هغه په خوا کې زه موجود وم زه به دې ممکن وم زه به دې مونتی وم الله نو ګوره وږو ته ډوډۍ ورکول
دا یو ډیر بهترین عمل دی، بهترین عمل دی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دا په صحابو کې یو مالدار صحابي و. الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی، بېدریغه مال، خو ټول مال په دین اسلام باندې لګولی، په دین اسلام باندې. یو ځل شام ته قافله تللې وه، نو چې واپس راغله ډېر غټ تجارت یې کړی، ډېره ګټه یې کړې وه. 200 وخان 200 وخان په هغې باندې بارونه تړلی شوي د تجارت سامان راغی د شام. نو چې مدینې منورې ته یې قافله راورسېدله، نو د تاجرانو ټولګي ورته راغونډ شوي وو. نو یو تاجر په پاسېدو، بل په پاسېدو، بولي پې لګوله. نو یو تاجر پکې پاسېدو، وی عبدالرحمن ابن عوفه دا کم سامان د تجارت چې راغلی دی زه نه یو په 3 اخلم، ټول په ما را خرڅ کا، زه نه یو په 3 اخلم، ټول په ما را خرڅ کا. عبدالرحمن ابن عوف رحم الله رضی الله تعالی فرمایل وی حضرت دا ما خرڅ کړی دی، دا ما څه کړی دی؟ خرڅ کړی دی. تاجران حیران شو چې دا دومره غټ تاجر پکې د کم ځای نه راغلی. یو تن پکې تپوس وکړو، وی حضرت ټول تاجران خو دلته ناست دي، مونږ راغونډ شوي یو، مونږ یې اخلو، او ته وایې چې دا ما خرڅ کړی دی، په چا دی خرڅ کړی دی؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا ما په هغې چا باندې خرڅ کړی چې هغه یو په 3 نه اخلي، هغه یو په 10 اخلي، هغه یو په 10 اخلي. مدینه منوره کې قات غریبي ده، خلک وږي، دا 200 وخان ما د مدینې غریبانانو له ورکړه ده، او ما هغې ذات له ورکړه چې هغه یو په 3 نه ورکوي، هغه یو په 10 ورکوي. ما ډېره ګټه کړې ده. داسې الله تبارک وتعالی ورله مال ورکړی. عائشه رضی الله تعالی به ډېر مال راغی، ډېر مال راغی. نو چې سحر به یې کو کنه، نو کې به یې ناسته، کې به ناسته. نو خلک غریبانان به راتلو، دی به ورکول. ماښام به دغه شانتي شو، دی به ورکړه کوله. نو چا ترې نه تپوس وکړو، وی مور بیبي دا مال خو ته هسې ورکوي، خو ځان دې دومره په تکلیف کې اچولی چې په خپله ورته ناست دی، په خپله ویشي. خو چېرته یو غلام یو وینځي ته وایي نو هغه به یې تقسیموي، یا به یې نور خلک تقسیموي، ته ولې ځان دومره په تکلیف کې اچولی دی؟ نو عایشه بیبي ورته وفرمایل رضی الله تعالی عنها، ما د خپل محبوب نه اورېدلي دي چې څوک مسکینانو او غریبانانو ته په خپل لاس باندې ورکوي که نه، الله تبارک وتعالی د بدې خاتمې نه ساتي، الله د ناکار خاتمې نه ساتي. نو زه په خپل لاس ځکه ورکړه کوم چې الله زما خاتمه ښایسته کړي، د بدې خاتمې نه مې الله وساتي. د هغې عادت و، په خپل لاس باندې به یې ورکوله، په خپل لاس باندې به یې ورکړه کوله. الله د عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت و، قحطسالي شروع شوه، قحطسالي شروع شوه. اعلان یې وکړو، وی د بیت المال نه به روزانه 20 اوښان علالوئ، خلکو ته ډوډۍ ورکوئ، 20 اوښان. نو چې په اوله ورځ باندې خلک راټول شو، ویې شمارل، وی هسې تاسو وشماره چې په دې دسترخوان څومره خلک ناست دی. چې ویې شمارل 10,000 خلک راغلی وو. وی معلومیږي دا چې خلک ډېر وږي دي، ډېر وږي دي، دا خرچه ورته نوره زیاته کوي، حتی تر دې پورې چې هغه 10,000 نه خلک دا 40,000 ته ورسېدل. په یو ټیم باندې به د عمر رضی الله عنه په دسترخوان باندې به 40,000 کسانو خوراک کوو. او تر څو پورې چې مدینه منوره کې قحطسالي وه، نو عمر رضی الله عنه کور ډوډۍ نه وخوړلې، د خپلو بچو د خپلې ښځې سره ډوډۍ نه وخوړلې. وی زه کور ډوډۍ نه شم خوړلی، زما خلک به بار وږي او عمر به د بچو سره ناست به دسترخوان ډوډۍ به خوري. وی کم خلک چې په کم دسترخوان ډوډۍ خوري، په هغې دسترخوان به عمر هم ډوډۍ خوري، عمر به ډوډۍ خوري. الله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو درجې اوچتول غواړي که نه، نو لوږو باندې ډوډۍ وخوروه، په وږو باندې څه وخوروه؟ ډوډۍ وخوروه. په دې باندې انسان درجې الله ډېرې اوچتوي. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي سلام عام کوي، سلام عام کوي، سلام. په دې باندې انسان درجې اوچتوي الله تبارک وتعالی سلام عام کولو سره. ځکه یو خدا دی که نه چې ته وایي السلام علیکم، هغه درته په جواب کې څه وایي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله. نو دا سلام په هر چا باندې د دې وجې نه اچوه، دا یو بل ته دعا کول دي، یو بل ته څه کول دي؟ دعا کول دي. نو دا سلام په هر چا ځکه اچوه، وایي کېدای شي دا سړی زما نه ښایي، نو د دعا به الله ماته قبوله کړي.
په هر سړي سلام اچي خو هر سړی به درته دعا کوي په جواب کې کنه نو په هر سړي سلام اچوا نو کېدای شي په دې بندګانو کې او داسې بندي چې دغه دعا ستا په حق کې قبول شي او دویم کوم سړی چې سلام ډیر اچي کنه نو دا سړی به د کبر نه د تکبر نه به خالی وي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي البادئ بالسلام بریء من الكبر په سلام باندې ابتدا کوونکې دا د تکبر نه خالی وي دا سړی متکبر انسان سره دی به ټول عمر په دې تمه چې ما باندې چا سلام واچولی زه به جواب ورکړم دی به چاته سلام نه کوي دی به ځاله په خرش پرش کې ګرځي یې ما ته جواز وکړو زه به حکم کوي زه نه کوم نه ابتدا بالسلام سلام کې ابتدا کوونکې دا سړی به تکبر نه سوي خالی وي نو په زړه دې غواړي که نه چې زه د تکبر نه خالی انسان د الله په دربار کې ولیکلی شوی نو سلام په هر چا باندې ورچوي بس دا علاج د تکبر د ختمېدو علاج څه شی دی په هر چا باندې سلام اچول دا د تکبر د ختمېدو علاج دی علاج نو سلام اوس مصیبت دا دی چې مخکې به خلک یو بل سره چېته خط پیلېږو میسیج به یې کو نو لومبی به ورته وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو اوس پکې څه کوي هیلو نو هیلو څه شی دی هیلو څه مطلب دی بعضې پکې هغه ایچ آی راولېږي هي دی که څه شی دی د دې څه مطلب دی ما ته چې څومره میسیجونه راځي ما هغې میسیج لا جواب نه دی ورکړی چې چا راته دا هي غونته رالېږلی ما لا د دغې میسیج جواب نه دی ورکړی زه دا څه شی دی لکه هیلو په مونږ معاشره کې نن سبا د دوو څیزونو ډېر زیات کمی دی د دوو څیزونو ډېر زیات کمی دی زمونږ په معاشره کې کم کم یو سلام دویم جزاک الله یو سلام دویم جزاک الله زمونږ په معاشره کې د دې شي ډېر زیات کمی دی سلام هم څوک نه اچوي او دویم که څوک در سره ښه خوالی وکړي که نه نو هغه به تا یا ته چا سره خوالی وکړي نو په کار دا چې هغه تا ته ووایي چې جزاک الله نو هغه به درته ووایي تھینک یو که څه شی وایي ما له خو راضي یم نه تھینک یو که نه غالبا دغه الفاظ دي اوس داسې شی شو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا سره د احسان وکړو او هغه درته په جواب کې جزاک الله وي هغه ستا سره د هغې نه غټ احسان غټ احسان ٹھیک شو چا در سره ښه وکړو که نه تا ورته په جواب کې څه وي جزاک الله د دې بدله دی الله تعالی درکړي نبی علیہ السلام فرمایي دې سړي په د هغې نه غټ احسان وکړو چې ده ورته جزاک الله د هغې نه غټ احسان وکړو نو دعا کول دي الله دې تا ته اجر درکړي نو اوس تھینک یو یا تھینکس یا نو دا څه شی دی د دې اړو څه مطلب نشته دی نو زموږ معاشره کې نن سبا دا دوه کمی زیاتې دي یو سلام او دویم جزاک الله نو بهرحال چې څوک در سره خوالی وکړي نو ته ورته په جواب کې څه وایه جزاک الله الله دې تعالی را دې بدلې درکړي او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د شپې په وخت کې تهجد کول دا داسې عمل دی چې د انسان په الله درجې اوچتوي د شپې په وخت کې تهجد کول په نفلونو کې بهترین نفل چې دی هغه تهجد کول بهترین او کو دا غواړي چې الله زما حاجات پوره کړي نو د شپې په اخیری حصه کې پاسه الله ته ودرېږه او دعا ترې نه غواړه الله تبارک وتعالی قبلوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کومه دعا چې د ټول نه زر قبلېږي یو د تهجد په ټیم کې دعا غوښتل او دویم د فرض لمونځ نه وروسته دعا غوښتل دا داسې دوه ټیمه دي چې په دې کې الله تبارک وتعالی د انسان دعا ضرور قبلوي علماو تر دې پورې لیکلي یو سړی د ولایت دعوه کوي او د شپې تهجد نه کوي دا ولی نه دی اسې دروغ وایي د ولایت درجې ته بغیر د تهجد نه رسېدل دا ممکن نه دي د دې خو به سلفو دومره خیال ساتو صحابه کرامو ته وګوره دوی به د دې دومره خیال ساته که نه چې بیا به شیطان راپاسول ښه معاویه رضی الله تعالی متعلق راځي وایي د شپې پانسېدم تهجد مې ونه کړو یو مې نه کړو سار شو ما چې دا څه وشو ټوله ورځ مې په ژړا او په استغفار تېره کړه الله ته چې الله ما معاف کړه زما نه تهجد پاتې شو الله دا څه وشو پې را روانې شپې له وده ومه اوس څوک راغله زما دا خپۍ وړه کوله چې وړه کوله راویښې کړم ما چې چل دی چې پاسه تهجد وکړه
امام ته چې ته څوک چې تهجد لپاره پاسې چې خو شیطان یم نو خو ابلیس یم ما چې ابلیس چېرته مسلمان شوی دی دا ته کله مسلمان شوی چې ما تهجد لپاره پاسې چې مسلمان شوی نه یم خو چې تهجد ونه کړي نو هغې باندې الله ته نور زیات نږدې شي دا چې پرون کومې جړاګانې او کوم فریاد او کوم استغفار دی ولې دا تهجد ته زیات ثواب میلاو شوی دی ما وایي خو نن ته بیا تهجد پاتې شو نو بیا الله ته په سجده پرېوځي نو دا تهجد دی ښه خیر دی دا دی کوي خو چې هغه نه کوي دومره به د تهجد خیال ساتو الله تمیم داری متعلق راځي رحمه الله وی دا غنه یو ځل تهجد پاتې شو کنه یو کال ځان له سزا ورکړي و یو کال ځان له سزا ورکړي و چې زه به یو کال د شپې خوب نه کوم نو د شپې به نه وده کېدو چې د ماسپښین لمونځ به وکړو وده به شو بیا به مازدیګر راپاڅېد خو د شپې به نه وده کېدو ځان له دومره سزا ورکړې وه یو کال چې زما نه تهجد پاتې شوي الله نو د تهجد خیال ډېر کوئ ښه نو ګوره نو مسله دا ده چې مونږ خو تر شپې یو خو د موبایلو د هر څه نه مو ایستو د موبایلو نه دی دی د هر څه نه ایستو موبایلو ته به ناستې یا اوس جمع شو په بیټکونو کې به ناستې نو دا چکه به کوي او دا به کریم بوټ کوي نو د شپې 1 بجه 12 بجې چې شي نو اوده به شي نو تهجد هم پاتې او د سهار لمونځ هم پاتې چې نور ولګي راپا بس یو سترګې به مږي چوخن پوخن پې بیا ټوله ورځ تېره شي نو ګوره نبی علیہ السلام فرمایي 3 اعمال داسې دي چې دا د انسان درجې اوچتوي کم یو نبی علیہ السلام فرمایي لوږو ته ډوډۍ ورکول دویم نبی علیہ السلام فرمایي سلام عام کول او دریم نبی علیہ السلام فرمایي د شپې په اخره حصه کې تهجد کول نو دا ضرور کوئ ښه الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي به هر حال دا سره نه پاتې شي انشاءالله دا پر روانه جوړ باندې کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.